په منبر باندې کینی ابو حنیفه دا غلط ویل دی ابو حنیفه دا غلط ویل دی کله به یو ګستاخ کله به بل را پاسې د ابو حنیفه مبارک لګیای واقدی رحمت الله علیه بیان کړل وای ما د امام مالک نه تاسو وکړو چې ستا خواله د عراق نه فقها راځي په دې ټولو کې غټ فقيه څوک دی وای امام مالک ویلو چې زما خواله کم فقها راځي نو واقدی وای ما ورته ویلو چې ستا خواله ابن ابي ليلى راځي ستا خواله ابن شبرما ستا خواله سفيان الثوري او ابو حنیفه رحمت الله علیه راځي امام مالک رحمت الله علیه وی او فرمایل چې تا په ټول په اخره کې د ابو حنیفه رحمت الله علیه ذکر وکړو ما ابو حنیفه لیدلو چې د حجاز د فقهاو سره خبرې کولې درې ځله د حجاز فقها د خپل خبرې قائل کړو مجبور کړل چې د ابو حنیفه رحمت الله علیه خبره بمني د ابو حنیفه مبارک لګیای امام شافعی رحمت الله علیه چې کله د امام مالک نه تاسو وکړو د امام ابو حنیفه مبارکی د امام مالک رحمت الله علیه ورته فرمایل چې سبحان الله ما د بشان چې څوک نه دی لیدلې په الله مې قسمی کاغه ویل چې دا ستند سرودا دا ستند سرودا نو هغه په خپل دعوا په قیاس سره دام ثابت کړی وي خیرات الحسان کې دا کویلی وی چې دا ستند سرو د امام ابو حنیفه دام ثابتولی شو عبد الله ابن مبارک داسې فرمایل دي چې امام ابو حنیفه د امام مالک خواله راغی نو امام مالک ورته پاسېد تعظیم یې وله وکړو چې کله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لال امام مالک خلکو ته ویل تاسو دا سړی پیژانده را څوک نو خلکو ورته ویل نم پیژانده امام مالک ورته وفرمایل دا ابو حنیفه نعمان ابن ثابت دی کدا ویل چې دا ستند سرو ده نو دا به ثابت کړی وي فقه دا تبعی مناسبت دی دا طبیعت فقه ده په دې باب کې د سره څوک نشي چیړلې ابو حنیفه دی سپی دی غاپ سپو به کومه زمانه کې په امام صاحب پسې نه دی غپلی دی وی امام ابو حنیفه والله صح حدیث یاد کړلی شرم دی لنه ورزي بی غیرته یو پیر دا امام صاحب چې کله مشهور شو دا ډیر ماشومواله چې د روب دبا خور شو بعضی عرب رال د امام ابو حنیفه خواله امام صاحب په لار کې ناس چې ویلي دا خو ډیر کم عمر دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته وایي السلام علیکم امام ابو حنیفه هم داسې معمولي عالم نو امام اعظم د امام الاعظم امام صاحب ورته وعليكم السلام يا جامع الالف واللام والتنوين يا جامع الالف اللام والتنوين وعليكم السلام اے جمع کونکو د الف لام او د تنوین کله چې به اسم الف لام داخل شي الف لام په داخل شي نو د اسم تنوین والا اسم باندې چې کله الف لام داخل شي تنوین ختميږي او دی ورته السلام علیکم امتحان ولا غستو امام صاحب دا معمولی علم نو چې کله دا خبر وکړه هغه ته پته ولګیږي چې سړی اسی نه مشهور نن دی له چل ارزي نو سکه ابو حنیفه دا کار غلط کړل شرم وکي ملا شرم وکي په ابو حنیفه پسې لګیای او دا ابو حنیفه رس ژوندې کرامت دی چې دې کم قسم پسې خبرې وکي الله پکې کینسر لګي الله به ذلیل کوي قسم دی ذلیل وي رسوا وي یو پیر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د هغه کس په باره کې تپوس وشو چې دا خبره کوي چې د جنت امید نه ساتم د جنت امید نه لرم او جهنم نه یریږم او د خدای یره په زړه کې نه ساتم او مرداره چې بغیر د ذبح نه هغه خورم او بغیر د قرات نه مونږ کوم او رکوع سجده نکوما د حق سره بغض ساتم د پیتنې سره محبت کوم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګردانو ته وای د دې کس معاملې ډیره مشکل ده شاګردان ورته وای د دې کس معاملې خو ډیره مشکل ده چې دا خبرې کوي امام صاحب ورته فرمایل دا وای چې جنت امید نه ساتم بلکې د الله نه امید قائمو او د جهنم نه یریږم بلکې د الله نه یریږم
یریږم او د الله نه په هغه عذاب کې د ظلم خوب زما په زړه کې نشته او مې او ملخ بغیر د ذبح نه خورم او نماز جنازه بغیر د قرات او د رکوع د سجدې نه کوم او د خدای تعالی د گواهی د وحدانیت د گواهی ورکوم د الله د وحدانیت او موت مرګ حق د خزور سبوغ ساتم څوک مرګ خوخی او د مال او اولاد چې فتنه را د دې سره محبت کوم نسائل پاسې دو او سر مبارک د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپل کو آج بیٹھ کر مسجد میں 2 حدیث یاد نہ ہو قرآن یاد نہ ہو بس صرف یاد کرتا ہے ابو حنیفہ نے قرآن کے خلاف کیا ہے حدیث کے خلاف آپ کے دادا میں غیرت نہیں کہ میدان میں آئی آؤ دیکھتے ہیں آج تم میں کتنی غیرت ہے میں برسر عام تمہیں چیلنج دیتا ہوں کوئی کہے ابو حنیفہ کو یاد نہیں تھا میرے سامنے لے کر آؤ انشاءاللہ تم حشر دیکھو اگر میں نے دن میں اسی تارے نہیں دکھائی تو میرے نام عباد الرحمن کی جگہ عباد الشیطان رکھ لو